د بېنظیر روپۍ چې دی هغه شروع شوي دي، خو موږ به خپلې روپۍ څنګه چک کوو چې زموږ په اکاونټ کې دا روپۍ شته که نشته. ځکه زیاتر کسانو ته دا پته نه لګي. په دې کې ځینې نوي کسان دي چې هغه د دې پروګرام دپاره اهل شوي دي او هغو ته دا پته نه لګي چې موږ ته به دا روپۍ میلاویږي که نه میلاویږي. نو تاسو خپلې روپۍ چې دی دا چک کولی شئ چې ستاسو په اکاونټ کې روپۍ شته که نشته، تاسو ته دا روپۍ به میلاویږي که نه میلاویږي. نو اوس چې دی روپۍ شروع شوي دي، د هغو له طرفه چې دی په ټول ملک کې روپۍ شروع شوي دي، خو ځینې داسې ضلعې دي چې په هغې کې نه دي شروع شوي. په هغې به الله راتلونکي ویډیو راوړم، خو نور چې دی په ټول ملک کې دا روپۍ چې دي دا شروع شوي دي. تاسو خپلې روپۍ چې دی دا راغستی شئ، خو کوم چې نوي کسان دي نو هغه د خپلې روپۍ چې دی دا د چک کړي. خپلې روپۍ به تاسو په یو څو طریقو باندې چې دی په دې باندې چک کولی شئ چې په هغې کې تاسو ته پته لګېدی شي چې ستاسو روپۍ شوي دي که نه دي شوي. اول نمبر خو د ټول نه دغه طریقه دا ده چې دا روپۍ شروع شوي دي. اوس چې کوم ځای کې روپۍ میلاویږي نو هلته کې تاسو خپل کارډ وړی شئ او هلته کې خپلې روپۍ چک کولی شئ چې تاسو ته به دا روپۍ میلاوي که نه میلاوي. که میلاویږي چې تاسو له به هغه کس چې دی روپۍ به له ډایرکټ درکړي. یو په دغه طریقه باندې چک کولی شئ. یو تاسو دفتر ته تللی شئ، په دفتر کې خپلې روپۍ چک کولی شئ چې هغوی ستاسو روپۍ شوي دي. نو هلته کې تاسو خپلې روپۍ چې دی دا راغستی هم شئ او بیا هغه دوکان ته راتللی شئ، د هغه ځای کې نه هم راغستی شئ. په دواړو ځایونو کې چې دی دا تاسو ته میلاویدی شي. نو په دغه طریقې تاسو هم چک کولی شئ. یو د هغو هیلپ لاین دی چې په هیلپ لاین باندې تاسو رابطه وکئ. چې رابطه وکئ او هغو ته د خپل شناختي کارډ نمبر تاسو ووایئ د دې ځای نه، نو هغه به تاسو ته د هغه ځای نه چې دی تاسو ته به ووایي چې تاسو د دې پروګرام دپاره اهل او ستاسو دومره روپۍ دي، خپلې روپۍ چې دی دا راغستی شئ. نو په دغه طریقو باندې چې په دې باندې تاسو هم چک کولی شئ. یو بله اسانه طریقه چې کوم تاسو په کور دننه چې دی خپلې روپۍ چک کولی شئ. د هغې لپاره به تاسو داسې چل وکړئ چې په ګوګل کې به ولیکئ 8171 500 باندې به ولیکئ. څنګه یې 500 دغه ولیکو، اولنی ویب سایټ به راته راشي. څنګه یې په هغې باندې زور وکړو نو په هغې کې 2 خانې راځي. په یو خانه کې چې دی خپل شناختي کارډ نمبر لیکل دي، په دویمه کې هلته کې په هغې دغه کې سکرین شاټ کوم د سکرین چې تاسو ته ښکارېږي په هغې کې هلته کې کوډ لیکلی. هغه کوډ چې دی په لاندنۍ خانه کې ولیکئ. چې ویې لیکلو او معلوم کړئ باندې یو زور وکړو نو ورپسې سټیټس پر ته راشي که هلته کې تېر کړي چې تاسو د دې پروګرام دپاره اهل یې، چې اهل یې درته لیکلی تاسو خپلې روپۍ چې دی دا راغستی شئ. که بیا پرې هم نه پوهېږئ نو تاسو موږ ته هغه سکرین شاټ چې دی هغه تاسو موږ ته رالیږلی هم شئ او په راتلونکي وخت کې به له پې ویډیو هم راوړم چې څنګه تاسو خپلې روپۍ چک کولی شئ او خپل اهلیت چې دی د هغې په تور باندې چک کولی شئ. نو په دغه طریقو باندې تاسو خپلې روپۍ چې دی چک کولی شئ. باقي د دې یوه طریقه بله هم نشته چې په هغې باندې تاسو خپلې روپۍ چې دی دا چک کړئ.